بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو د MUJ چینل ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته ټایم راکړه. مننه کوم تاسو چې په ډېر اهم ایشو باندې یو سوال پورته کړ. زما نبی امین نوم دی، په هیلث ډپارټمنټ کې او د پیرامیډیکل کلاس 4 صوبایي صدر یم. او دې وخت کې به زه د صدر ایشو نه دا کوم، دې وخت کې به زه د 400 د عوامو خبره کوم چې زم د دې 400 م او زم د دې خور یم. پرون چې ما په پیج باندې زمونږ د هیلث منسټر صاحب کومه دغه کتلې ده، نو د هغه نه زمونږ دا توقع هم نه وه او نه مو د دې ځای د MPA ګانو د منسټرانو نه دا توقع وه چې آیا د 400 عوامو سره به هم دومره ظلم کیږي. را به شو دې خوا د MTI سایټ ته تاسو وګورئ. او دا 3 اسپتالونه چې دا په 2001 کې انسټیټیوشن شیو، هغه خود مختاره دی. په 2015 کې د MTI ایکټ یو شکل پاس کړ چې هغې ته نوم کېښو ورله په هر یو اسپتال کې MTI دې ته وایي میډیکل ټیچنګ انسټیټیوشن. اوس که تاسو وګورئ نو پخوا په اسپتالونو کې به یو MS او یو به DMS و، هغه به د ګورمنټ تنخواه به په یو تنخواه باندې به هغه اډمنسټریشن هم چلو، د اسپتالو د مریضانو خدمت به هم کو، اسپتال به هم ساته. د اسپتالونه چې MTI شوي، د MS او د DMS پوسټ ختم شوی دی، هغې له MD HD دا نومونه ورکړي دي. او هغه خلک چې دي هغه پرایویټ روستی دي، دی به په 2 لاک او په 3 لاک روپۍ د ګورمنټ په تنخواه باندې به لګجو. اسپتال به هم چلېده، مریضان به هم کتې شو، اډمنسټریشن به دی صرف په اډمنسټریشن کې په 5 لاک روپۍ یو کس 6 لاک باندې یو کس کېنو. بیا ورسره داسې لاندې عمله چې کومه ده کومه چې ورته منیجران وایي، نو د هر یو د اوس چې دی نو په هغې کې په یو اسپتال کې به 10-15 منیجرانی، د یو منیجر چې دی نو کم از کم 2-3 لکه تنخواه. هغه خلک دي چې د اسپتال په چلیدو باندې نه پیږي، د اسپتال په کارکردګۍ نه پیږي چې آیا اسپتال کې څه دغه دی. بهرحال را به شو دې له چې یاره دې کې مریض ته کیر څومره دی او نقصان ورته څومره دی. مریض ته به په مخکې چې څه ایکسرې وشوه یا به CT سکین وشو یا به MRI شوه یا به داسې نور ټسټونه وشول، نو هغه به یې ولې لاس کې ورکړل او هغه که هغه وخت که بل ډاکټر ته ضرورت راغی نو هغه ډاکومنټس په هغې سره هغه ډاکټر ته بیا خو تاسو ورشئ وګورئ د MTI په اسپتالونو کې چې تا له ایکسرې وکاږي نو بس په هغه وایي چې بس په کمپیوټر کې راله، هغې کمپیوټر کې وګوري تا له هغه فلم نه درکوي. او که فلم ته غواړې نو تا ته به وایي چې ښه د فلم دپاره دوباره نور پیمنټ وکړه. لکه صرف نه صرف زه به دا وایم چې د پیسو یو ذریعه روانه کړې ده، د پیسو د دغه دی. لکه بار چې تاسو وګورئ همدا یو ډیجیټل عام ایکسرې چې دی نو بار پرایویټ سړی هم په 300 کوي او په اسپتال کې هم په 300 کېږي. الان کې پرایویټ سړی والا فلم هم ورکي او دغه هم رپورټ هم وله ورکي، هغوی وله نه رپورټ ورکوي نه وله فلم ورکي او ورته وایي چې دا واپس پسته راځي او ستا ته دې ته به تاله به دا واپس درکوو. لکه هغه یو ډاکټر یې ځان پورې وتړه. زه به یو لنډ مثال درکړم. مخکې دلته یو ډاکټر نو هغه به ځان سره د مریض نوم لیکه او هغې نمبر به نو چې هغه دوایانې به یې ولیکل، ورته وایي چې نه تاله زه دوایانې چوټ نه درکوم، واپس به ته ماله راځې. دوی هغه سیسټم جوړ کړی دی، تاله ایکسرې نه درکوي، تاله MRI نه درکوي، تاله نور ډاکومنټس ټسټونه نه درکوي، هغه به ته واپس ځې او هغه به همغه ډاکټر له کوم ډاکټر نه چې علاج کوي. اوس که چېرې MTI ښه وه نو اول نه به 52 کم از کم د الارت نه 52 سینیر ډاکټرانو به استعفاګانې نه ورکولې، په چوټیانو به نه تلل. سینیر ډاکټران چې په یو ښه انسټیټیوټ نه چې هغه په KPK کې د ټولو نه بهترین اسپتال چې موږ ورته وایي چې لیډي ریډنګ اسپتال چې دا په د دې KPK یو زړو یو ښه اداره وه، په هغې کې 52 ډاکټران چې په دې کې چا استعفاګانې ورکړې، په دې کې څوک په چوټۍ شول د دې MTI د وجه. ولې چې دلته کې هغه ته هغه دغه نشته دی کوم چې هغه غواړي، کوم چې هغه د مریض دپاره غواړي، کوم چې دغه کوي. لکه دې په 7 لاک او په 8 لاک روپۍ اډمنسټریشن ته یو کس راولي،
هم هغه ډاکټر چې دی د ګورمنټ تنخواه به مخلي او عمده ایډمنسټریشن به هم چلو خو دوی صرف نه صرف د دې پیسو چې د اسپتال کمې پیسې دي هغه یو په دوه شوې ټسټونه یو په دوه کړل څومره که تاسو وګورئ که چېرې د 400 دا اسپتال خدای دې نه کړي دا MTI شو انشاءالله کېږي به نه موږ د هغې دپاره هره لار اختیارو زه خپله دا وایم چې دلته کې به د 400 په اسپتال کې اول موږ له ادیره جوړوي دننه او پکې قبر جوړوي دا بیا MTI کوي کنې د دې نه بعد زه د 400 د عوامو یقینو که ګورې ما ته په نوکرۍ کې دونه پوټې پرابلم شته دی خو زما په ذات د خدای قسم چې ما دا دې شي نه خبر شوم د دې نه خبر شوم نو د 400 عوام خو اسم د سیلاب په شکل کې ځپلي شوي دي د په نور دغه کې ځپلي شوي تاسو د 400 عوام وګورئ د چا به یا 15 برلې کور وي او چا به ني ټول غریب خلک دی نو که چېرې دا اسپتال MTI شو نو یقینو که د 400 عوام به ډېر زیات په بد حال شي ډېر زیات که چېرې دی وایي صدر صاحب MNA شته MPA شته دلته دوی باره کې څه وایي چې دوی ولې دې اواز نه اوچتوي آیا دوی دې څه ملو خو نه وي په دې سلسله کې زه به دا وایم که چېرې دا MNA د دې MTI نه خبر نه دی چې آیا دا MTI د غریبو عوامو لپاره څومره بدترین اداره ده د MTI تاسو یقینو کې د الارج د اسپتال 4 ګیټه دی دې وخت کې یو ګیټ چلیږي صرف نور یې ټول بند کړي دي تاسو وګورئ په الارج کې په 15 20 هزار روپۍ سیکورټي والا غشتي دي هغه کسان چې کوم د آرمي او FC نه ریټایر هغه الریډي پنشن مخلي او تاسو بیا هلته وګورئ د هغې لهجې یقینو که عوام د هغې په مخ کې کړنجب کولی شي یا که ته کمپلینټ وکړې نو هغه کمپلینټ هم د هغې یو خپل خلک وي هغوی وایي بس خیر دی کمپلینټ ستا نشي اخیستی MTI دپاره خپل ججان جوړ شوي دي زه به فریاد چاته کوم د دې د MTI دپاره خپل ججان جوړ شوي هغوی خپل دغه کړي دي زه په بیا فریاد چاته کوم دا ټول سیستم دی روان کړی د DHA RHA په دغه کې یا د MTI تاسو یقین وکړئ چې د مریضانو دپاره انتهایی خطرناک دغه دی که دوی وایي چې یاره دې کې به د 400 اسپتال کې به یاد ساتئ دا دلته چې د 400 څومره دکانداران دي د میډیسن زما په خدای قسم کې یو میډیسن دکان دلته پاتې شي په 400 کې به دننه تعالی میډیسن جوړوي د هغې انکم به اسپتال ته ځي هغې خلکو ته به ځي کم چې دغلته په دې کورسو ناست دي دا دکانداران به ټول بېروزګاره کېږي دا یاد ساتئ تاسو وګورئ زه به د لغړ مثال درکړم په حیات آباد کمپلیکس ته ورشئ هلته کې میډیسن دکان اچولی دی هغې نه به خامخا میډیسن هلې بار بسته او پیړي پرچه هېچ چرې نه ځي د هغې د دکان نه به اخلې خدای دې کړي چې هغه تا ته نیم په نیمه ګران درکوي خو د هغې نه بیلې ځکه چې ډاکټر یې هلته داسې کېنولي چې ورته وي چې دا دوا نه ما ته ښې و د هغه پلانکي ځای نه راواله دلته کې چې کوم سیسټم شروع د MTI نو د چیف جسټس ریمارکس وګورئ که زه دروغ وایم راشي ویې ګورئ بله خبره دا ده که MTI ښه وه نو زموږ وزیر اعلی صاحب چې دی د هغه اسپتال ولې MTI کېږي نه د سوات کې سیدو اسپتال دی هلته میډیکل کالج آلریډي سټارټ دی نو ته ولې دغه اسپتال بیا ټیچینګ کې نه دې خوا زموږ پرویز خټک صاحب ته که راشي وګورئ DHQ اسپتال له MTI نوم ورکړی میاشت دوه خو چې د عوام ورته راپاڅېدل او پرویز خټک ته کېناستل نو رالل د اسپتال په مخ کې پرویز خټک جلسه وکړه او وایي چې MTI ما ختمه کړه که تاسو دې خوا ثوابی صاحب ته راشي اسد قیصر د DHQ اسپتال یا د ورسرې اخوا د دغه اسپتال چې د ټوپۍ اسپتال دا ولې MTI کوي نه خو MTI که ښه چېرې MTI شول ما ته دا ووایي چې الارچ اسپتال او KTH او HMC دا دی چې په خلیفه ګل نواز MTI کړی دی دی چې قاضي حسین احمد MTI کړی دی دی چې MMC مردان میډیکل کمپلیکس MTI کی د دې خلک د دې ځای نه رفل ورې بند نه شو چې دا ښه کېږي زما منسټر صاحب وایي چې یاره دا به ښه شي دې له وپنډ راشي نو چې دا ښه کېږي نو بیا د دغه ځای نه ریفر ولې بند نه شو ولې او مقل ته KTH او HMC ته ریفر کېږي ښه بیا چې KTH او HMC ته لاړ شي نو هلته ښه ذلیله شي ولې چې هغه وخت چې کوم مخکې هغه نشته او پیډي پرچه چې اخلي چې ته به 15 بجې بانک مالزان رسې او هلته په پلین کې ودرېږي
نو تاله به 200 نمبر یې درکړي چې دا 200 نه په ورځ کې زه زیات نه شو کتی 200 مریضان چې وګورو نو کم لینډ چې پاتې شي هغې هلته په کاری کمرې نیولي یا په روډونو ورته پاتې دي صرف او پی ډي پرچې ته نو چا راوالي یا چې دغه شوي نو چې ډاکټر ورته ټسټونه لیکلو چې بیا هلته د لیبارټرۍ دلیلونه نوځي هلته کمپیوټر له ورچه د کمپیوټر سیسټم دی یاره هلته پیسې جمع کړه هلته آنلاین سیسټم دی دا دی هغه دی تاسو یقین وکړئ چې دغه مریض ټسټونه واپس راځي ډاکټر تلي ورته وایي یاره 2 بجې په دغه 4 بجې به کینی او راشي نو 4 بجې ته هلته کې چې بار په 100 روپۍ مریض ګوري ډاکټر نو هسپتال کې ته 1200 والي تاسو ورشئ وګورئ که چېرې زه دروغ وایم زه د دې 400 څومره عوام دي دوی د خپله یو کمیټي جوړه کړي او لړ دي شي که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق دي دوی دې ورشي او دا خبره په ما دروغ ثابت شوې نو ټیک ته بیا زه د 400 هسپتال دی بالکل امټي کې ما ته پکې دغه نشته خو زه درته اوس وایم چې د 400 د هسپتال نه به د 400 شوګر میل او پیپر میل یقین وکړئ چې دا به ترې جوړ شي چې ته الارچ چې یو غټ هسپتال دی په هغې کې 52 ډاکټران استعفاګانې ورکولی شي په چوټۍ تللی شي نو د 400 په هسپتال کې دا کم ډاکټران چې راغلي دي دا کم چې اوس دي یقین وکړه چې دی هم لټ چې استعفاګانې دلته بیا ټیکنیشن هغه خلک چې هغه کم یا پیل شوي یا د دغې به راولي تاسو لږ شان الارچ ته ورشئ وګورئ د نرسنګ ډایرکټر بیل دی په 6 لکه تنخواه اخیستی دی دا د دې نرسانو به یو مشر مقه یو تنخواه باندې به کار کېده د دې ډاکټرانو به یو مشر په یو تنخواه به کار کېده هغوی ایچ ډي والا بیا واخیست په تنخواه د ایچ ډي 6 لکه ده د هغه بل 7 لکه ده د هغه داسې بیا چې ورپسې راځي لاندې د فاینانس ډایرکټر دونه تنخواه ده دا سیسټم ټول دغسې شوی دې له پیسې چې دي 1 لاین پیسې چې دي نو هغه والا فاینانس ورکوي خو دا زورور خلک دي چې دا ورسره ختمې شي نو نورې ترې راوالي او احتساب نشته چې آیا دونه پیسې د هسپتال انکم شوي او دونه نور راغلی دا څه شوې او که احتساب کېږي نو هغې خپلو کې ټیم جوړ کړی دی بس هغې وکړي هغه سیسټم ده وکړي زه او ستاسو هم شکریه ادا کوم زه ستاسو نه تعاون غواړم څومره میډیا چې په 400 کې ده زه تاسو ته اپیل کوم تاسو ته درخواست کوم او چې د 400 څومره عوام دي په جوماتونو کې امامان صاحبان مفتیان صاحبان هغوی دې هم دا خبر وړي د الله د رضا دپاره د دې 400 غریب عوامو دپاره یقین وکړئ د 400 هسپتال د دې تور قانون د دې شي نه بچ کوئ که د دې نه علاوه نه دغه کېږي زما خدا دغه دی چې هر یو دغه دی کم اپوزیشن لیډر دی زه هغوی ته اپیل کوم چې لړ شي یو د هایکورټ دروازه هم وټکوئ او د احتجاج په شکل کې هم روزئ چې د 400 د هسپتال موږ بچ کړو چې پرویز خټک صاحب غوندې سړی بچ کولی شي د اسد کیسر غوندې سړی بچ کولی شو نو د 400 پښتانه د سیاست چې دی نو دا د 400 نه جوړ دغه شوی دی نو زه هم د 400 څومره زموږ سیاسي دغه دي لیډران صاحبان دي څومره دغه دي برای مهرباني څونه دغه دي د صحافیان دي زه دوی ته وایم څومره سماجي تنظیمونه دي څومره تاجران دي څومره دغه چې دي څومره وکیلان حاضرات دي دوی د خپله دغه شو دغه د اوس نه سټی کړي او بند کړي که چېرې داسې دي نو د 400 عوام چې څومره دي دا به راپاسي او د دې خلاف په انشاءالله آواز اوچتو تر هغې پورې به چې تر څو پورې وجود کې صحیح د دې 400 په چوک کې مرګ غواړم خو د بېغیرتۍ ژوند نه غواړم او انشاءالله هر قسم قرباني به د دې 400 عوامو دپاره د دې 400 غریبو خلکو دپاره انشاءالله ورکوم ډېره مننه